علاوه په میسج ما ته سوال راولیږي دی جواب راکړ نو دا ما سره دونه وخت نشته دی چې زه په میسج باندې جوابونه لیکم. دا یو کس نه دی، دوه کسه نه دي او نه یو سوال دی، په سوونو باندې په زرګونو باندې سوالات راځي. نو بل یو ملګري سوال په موبایل باندې لیکلی و، موبایل باندې راولېږه. نو دغې ته زه نه یم اوزګار، په موبایل مه رالیږئ. خامخا چې تپوس کوئ نو په موبایل باندې تپوس وکئ، ټلیفون وکئ، میسج مه رالیږئ. میسج لیکلو ته ما سره وخت نه چې هغه زه لیکم او بیا د هغې جوابونه ورکوم، کولی نه شم، لکه دا خبره سر ته رسي نو دا مطلب دی. نو ټلیفون کوئ او 2 روپۍ هم خرابېږي، خو هغه تاسو 2 روپۍ نه خرابوئ، لانجه پکې دغه د 2 روپۍ هم خرابولی نو کار به آسان وی. نو دا میسیجونه خو پیکیج اخیستی، نو تاسو وایئ چې بس دی موزګار راته ناست دی، د نور څه کار دی. نو داسې مه کوئ. ښه هغې ته دا اوسه پورې ما هغه له جواب نه دی ورکړی، ما ته د هغه د جواب موقع نه ده میلاو شوې، خبره پوه شوې. او د دې وجې نه دغه دویمه خبره دا ده چې مونږ بار بار دا خبره کړې ده چې تاسو د ذکر یا د څه مسله وي د زیاتولو یا بل څه، نو د جمعې په ورځ باندې دا ورځ مونږ دې له وښکلې ده، دا مو مقرر کړې ده، دې ته هفتواره اجتماع ویلی کېږي. اجتماع څه داسې نه کړي چې هغې کې 2 لکه خلک راجمع شي، یعنی د مختلفو اطرافونه خلک راجمع شي، 10 شل سل 200، دغې ته بس اجتماع ویلی کېږي. او دې ته هفتواره اجتماع مونږ وایو. د راجمع کېدو یو ترتیب مونږ برابر کړی دی چې یاره خلکو ته هم پکې اسانتیایي او مونږ خپل وخت مقرر کړی. اوس که خلک 100 راشي او که 100 راشي، خو مونږ به ورته ناست یو. نو دې ورځ باندې خپل د ذکر د سیوا کولو یا د نورې څه مسلې د هغې تپوس په چټ باندې کوئ، جواب به درته انشاءالله میلاویږي. او که په بله ورځ باندې بالفرض یو سړی داسې چې هغه د جمعې په ورځ باندې فارغ نه وي، کله داسې هم وي چې ډېر ملګري داسې وي چې د هغې د جمعې په ورځ باندې څه داسې مصروفیات وي چې هغې د جمعې ورځې ته حاضري نه شي کولی. هغې دپاره موږ دا ګنجایش ورکړی دی چې تاسو د جمعې نه علاوه په بله ورځ راځئ. لکه زموږ یو ملګری دی، نو هغه په پېښور کې پروفیسر دی، نو هغه د جمعې په ورځ هغه وایي زما 12 بجې پیریډ ختم شي، نو چې 12 بجې نو زه بیا نشم راتلی. نو که زه د اتوار په ورځ راځم، نو هغه ته ما ویلی دي چې که ته د اتوار په ورځ راځې راځه، خو ما ته به مخکې ټلیفون کې د 11 بجو نه بعد به ما ته ټلیفون کې تر ماسپښین د ټیمه پورې، ځکه 11 بجو پورې زما پیریډونه وي په دارالعلوم کې مدرسه کې. نو ما ته به ټلیفون کې زه به ته ټایم وښیم چې فلاني ټایم له راشه. نو دا خبره تاسو ځان سره ذهن کې کېنوئ چې په بله ورځ تاسو راځئ نو ما ته ټلیفون کوئ. د هغې وجه دا وي چې کله کله میلمه راشي نو یا زه یمه نه، او یا چې که به دی نو زه په هغه وخت کې روان یم، چېرته اهمې خبرې له روان یم. اوس بله ورځ هم موږ روانو پېښور ته تلو غمله، دا اجاز مولانا را سره و، عمران حاجي صاحب او دلته چا ټلیفون وکړې موږ راغلي ستاسو ځای کې ناست شو. نو ما یې سملی مې ځکه چې اوس خو زه پېښور ته روان یم، الله په لاره یم د دې مخې، نو هلته به مې څونه وخت تېرېږي دا هم ما سره علم نشته، ګنټه وایي 2 ګنټې وایي، نو سملی ځکه چې په ناسته به ستړي شئ. نو کېنئ چې تاسو راغلي یم چې دا ټلیفون تا اوس کوو، نه دا تا د کلي نه ولې نه کوو. نو ما به درته ویلی وی چې یاره اوس مه راځه، ما سره وخت نشته، زه بل ځای کې یم. تاسو وایئ ګین دا دی چې ته څه مزې کوي، نو ځکه موږ ته وایي چې په دې ټایم راځه او په دې ټایم مه راځه. خدای بندګانو زه خو په ګوټ کې ناست نه یم که نه، خبره پوه شوې، د پنجاب پیر نه یم د خدای بندګانو چې په ګوټ کې ناست یم او شکرانې راله راځي. شکرانې خو تاسو یو پیسه هم نه راکوئ. نو دغه دی دا ګرځم، غم کومه، خادي کومه د خلکو، بیمار پرسۍ کومه، یو څه بل څه، مدرسه کې طالبانو ته سبق ویمه، انتهایی مصروفه زندگی مې ده، والحمدلله ټوله دینی زندگی ده، څه بېدینۍ پسې نه ګرځو. خو کم از کم تاسو ته دا ویم چې تاسو ځان له تکلیف ورکوئ. نو که د نږدې ځای نه هم ته راځې نو ما ته ټلیفون وکړه، نو زه به درته ټایم وښیم چې دې ټایم له راشه، دې ټایم له مه راځه. هغې کې به ستاسو فایده وي، هغې کې به تاسو ته چې کوم دی سهولت
او اسانتیا چې کوم دی نو راځي. په دې لحاظ باندې دې خبرو خیال ساتئ چې تاسو تم تکلیف ونه رسی. او زما وخت ابروز روان یم، اوس ډېر مختصر غوندې وخت پاتې جنازې له یو په منډه باندې روان یم. خدای پاک وبه رسم که وبه نه رسم، په دې کې مېلمانه را یاره جي زمونږ خو ډېر ضروري کار دی. نو ما ستا ضروري کار دی خو هلته کې چې کوم دی ملا مړ دی هغه بخل غواړي او جنازې له روان یم. نو هغه هم ضروري دی، تا هم ضروري دی. نو هغه سوال جواب مخکې کړی ته اوس رالي، نو زه څه وکړم؟ اوس ما ته چلو ښایي دوه ځایه شمه. نو ما به دلته کې کښېنه چې زه جنازې نه راشم، نو بس بیا به ګورو. که کښېناستی نه شو نو زه لاړ شه. نو هغه دا غټه مسله جوړه. نو بیا زه هم خفه یم چې خدای مېلمه سره اوس څه وکړم، مېلمه دی غریبه، هغه د مېلمه خو هم څه دغه په کار دی، خیال ساتل په کار دي که نه. بله یو مسله وه چې هلکه مازدیګر مانځله تاسو دلته راشئ، موږ یو ځای ته تلو. هغه ته ما وویل هلکه ځه درځو. په دقه ټایم کې چې کوم دی مېلمانه راله، چې مېلمانه راله نو هغه بس بیا د هغوی سره مصروفه شوم. نو د مازدیګر مونځ موږ دلته وکړو. نو بیا چې د مازدیګر د مانځه نه پس موږ تلو، غریبانان چې په انتظار نو چې د مازدیګر د مانځه نه پس ته چې کوم دی نیمه ګنټه مزله مو وکړې بیا لاړ شي، نو بیا ماښام ته څومره وخت پاتې؟ خو په 2 منټه ټایم به پاتې. نو خلک په جومات کې غریبانان ناست و د دې په انتظار باندې چې ملا را روان دی او تقریر به کوي. نو بس یو 100 منټه خبرې مې وکړې. نو هغوی ته غریبانان هم پریشانه شو او لا په دې دغه کې و چې یاره دا خو دی رانغی او دا ګوره بې وعدې شه او دا چلو شه هغه چلو شه. نو دا خبرې زمونږ چې کوو نو دا د مزې دپاره نه کوو، دا د دې دپاره کوو چې ستاسو او زمونږ دا اوقات دا په صحیح ځای باندې استعمال شي. دا بل ملګری راغلی و دا مې د هغه د وجې نه دا خبرې چې کوم دی نه وکړي. او میسیجونه ما ته په دغه سوال نه کوئ، په ټلیفون کوئ که د خدای بندګانو ولې چې کوم دی 200 روپۍ نه خرابوئ؟ تاسو ته دونه بې قیمته ښکارم چې 15 روپۍ خرابولې. خیر دی ما ته مسکال کوئ، وایي چې ما ته ټلیفون وکړه. زه به درته ټلیفون بیا کومه، خبره پوه شوې؟ بیا به ته زه ټلیفون کومه، ته مسکال وکړه او یا بل یا میسیج وکړه. میسیج ووایه چې ملا ټلیفون وکړه زما یو تپوس دی هغه درنه کومه. نو بیا به زه به یې ته کومه. خیر دی خاص خبره نه ده، ځکه چې زه یو کس یم او تاسو خو زما مریدان خو دوه نه دي، خو 3-4 زره کسان دي. نو څه خاص خبره خو نه. 3-4 زره کسان ته یو کس که ټلیفون کوي نو هېڅ سم پې نه کېږي. خبره پوه شي؟ اړو خرچه پې هم نه راځي، یو پیسه خرچه پې هم نه راځي، خو په میاشت کې بیا دغه 2-3 زره روپۍ خرچه راځي، 4 زره که نه. نو راځي دي که نه په ټلیفون باندې. نو ستاسو پې څه په دې خبره پوه شوئ؟ دا باندې عمل کوئ. ښه الله دې موږ ټولو ته عمل نصیب کړي. نو دې خبرو خیال ساتئ زما وروڼو. دا کمزورتیاګانې موږ په ټولو کې دي. دا شعبې د دین دا ټول زموږ شعبې دي. داسې به نه وایه چې دغه سړی تبلیغي دی چا ته به ګوته نه نیسي، دغه سړی چې کوم دی صوفي دی، دغه سړی ملا دی، دغه غیر ملا، دا ګوتې به چاته نه نیسي. موږ ټول رونه یو. کمزورتیاګانې به په ما کې هم ډېر شي، بل مسلمان رور کې به هم ډېر شي، تبلیغ والا کې به هم کمزورتیاګانې، مونږ کې به هم کمزورتیاګانې، عام مسلمان بنده کې به هم کمزورتیاګانې. خو د هر مسلمان په ښه به نظر کې، په ښه باندې به نظر کې. سار دی ملګري تعلیم کې یو ډېره ښایسته خبره وکړه، مزیداره. وی چې شیطان د دې خبرې نه ډېر زیات یریږي چې یو فاسق فاجر مسلمان دی، فاسق فاجر یعنی ګناهګار مجرم، خو سخي دی سخي. نو شیطان وایي زه ډېر یریږم د ده نه. څنګه ته یریږي؟ چې خدای پاک ته به د ده سخا قبوله شي او دا مونځ یې نه دی کړی او روجې نه ده نیولې مثلا، دی فاسق دی، د خدای نافرمانه دی. خدا د الله حق دی که معافي کړي ورته. نو د دې سخا په برکت کې ورته معاف کړي نو ولې الله ته څه ګرانه خیال کې مراله. د دې وجې نه دا کمزورتیاګانې مونږ په ټولو کې موجود دي، خو مونږ به په ښه باندې نظر کوو. یو سړی سخي دی نو د هغه د سخا باندې به نظر کوو، دې ته به نه ګورو چې دکې خو دا کمی دی، دکې خو دا کمی دی. زمونږ د ټولو نه غټه کمزوري دا ده چې مونږ یو سړي کې هغه کمزوری پوینټ ګورو، کمزوری، او د هغه کې به نور د دغې کمزوري پوینټ نه علاوه 20 خبرې مزیدارې ښایسته موجودي، خو 20 زمونږ نه پناه دي. او د هغه یوه خبره مونږ ته، د هغه یوه غلطي، د هغه یوه کمزوري هغه زمونږ مخې ته ده. نو د دې وجې دا کوشش کول پکار دي چې د هر مسلمان بنده د هغه په ښو باندې نظر کوه، د هغه د بدو نه چې کوم دی نظر اندازي کوه، چې تسامح کوه، چې دا چشمپوشي کوه، بس دعا ورله وکړه خدای دا کمیه پکې موجود دی، دا کمیه ته لر کړي. خو ځان ته مو ګوره که نه چې یاره په ما کې کله کله زه دې بعضې ملګرو ته
ویم چې تاسو دا ګیرې پرېږدئ. بیا ورته یم خفه کېږم، ما تا ته وایي ته ګیره پرېږده، ته ګیره خرې، ته ګیره پرېږده. نو ته په دې ځکه مه خفه کېږه چې ممکن ده چې په ما کې ستا د دې ګیرې خریلو نه غټه غلطي موجودي، غټه ګناه موجودي، خو هغه چاته نه ده معلومه، ما ته معلومه ده، زما رب ته معلومه ده، او ستا دا غلطي د ټولو خلکو ته معلومه ده. فرق صرف دغه دی، کیدای شي ما کې ستا نه غټه غلطي موجودي. د دې وجه یو مسلمان ته په سپک نظر نه ګوري، هغه که هر کمزوري پکې موجود ده. الله دې